قدرمن کتونکو دا میسیساګا ده او میسیساګا کې تاسو ګورئ دا یو روډ تاسو ته ښکاري او د روډ نوم دی وین فیلډز هریټیج چې کوم پارک دی د هغې سره دا بالکل تړل شوی دی او یو ساین بورډ تاسو ګورئ سټاپ مینس آل د وی یعنی چې تاسو که ستاسو ګز لاس ته څوک راځي او که تاسو ښي لاس ته څوک راځي نو تاسو به خامخا د خپل دې طرف ته به ودرېږئ سټاپ مطلب دا دی چې نه صرف ستاسو ګاډی ودرېږي بلکې قدرمن کتونکو سټاپ د هغه خاني نه هم چې کومه خاني تاسو پاکستان کې کوله سټاپ د هغه بدماشي نه هم چې کم تاسو د خپل وطن کې د خپل ځایونو کې کولو نو دا تاسو به دا سوچ کوئ یاره چې دا سټاپ ساین دی او زه تاسو سره لګیا یم چې دا تاسو ته وایم یاره سټاپ نو زه لیونی شوی خو نه یم نه لیونی نه یم دا یو ساین دی د سټاپ د هر یو شی نه سټاپ لکه چې کم کارونه تاسو خپل وطن کې د خپل خاوره کې د خپل ځمکه باندې کول دلته ممنوع دي کومه خاني تاسو هلته کوله دلته نشئ کولی چې کومه بدماشي تاسو هلته کوله دلته نشئ کولی د چا حق خوړل د چا سره زیاتې کول چا سره فراډ چا سره دوکه او چا سره دروغ وی دلته چې کم دی هغه اول دی وی چې سټاپ یعنی سټاپ شه او ځان بالکل داسې کا چې بیخي اوس ته بالکل نوې نوې پیدا شوی نو هسې زما ذهن کې یوه خبره راغله ما یاره دا ملکونه دا علاقې دا خلک څنګه ترقي کوي د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا خلک په دې ټول څیزونو باندې عمل کوي نو یو بل ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې یو ځای کې ډېر ساینس بورډز لګېدلي دي دلته به تاسو پولیس والا به نه ګورئ دلته به تاسو ټرافیک پولیس نه ګورئ عام پولیس به نه ګورئ چې هغې راشي او تاسو ته دا خبره وکړي یاره دا کار وکړه یا دا کار مه کوه دلته خلک سیولایزډ دي سیولایزډ خلک چې کوم دي قدرمن کتونکو هغې د خپل د دې ټول څیزونو خیال په خپله ساتي نو دا ملکونه به ولې ترقي نه کوي نو د یو وړوکي شان د ویلاګ ما یاره چې دا سټاپ ساین ما ته ښکاره شو نو ما وایي چې تاسو سره ډسکس کوم نو دې سټاپ ساین کې تاسو ګورئ آل وی مطلب دا دی چې رایټ لیفټ او مخامخ چې کم دی لکه ستاسو ښي لاس ستاسو ګز لاس او ستاسو مخامخ چې کم ګاډي راځي تاسو هغې نه ډېر زیات احتیاط کوئ ودرېږئ او خامخا وګورئ ډېره مننه